بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو اجرې ته په خیر علي. خوږو کتونکو پرون یو مهمه مسله وه او هغې چې کوم دی نو نن په سوشل میډیا باندې ښه پوره سردردي جوړه کړې ده او هغه سردردي چې کوم دی هغه به تاسو کتلي هم په خپله باندې چې یو داسې ماشوم چې د هغه له شونډه شنه نه ده او هغه یو تماچه راالي او په ټیک ټاک سوشل میډیا یو پلیټ فارم دی چې په هغې باندې ځان له ویډیو جوړوي نو د خودکشۍ ویډیو جوړوي نو هغه لګي هغه تماچه لټکوي او په ځان باندې ډس کوي خو هغه ته د بدقسمتۍ نه دا ورته پته نه چې دا تماچه لوډډ ده هغې ته کارتوس خیږي هغه چې کله ډس کوي نو هغه د خپلې زندګۍ خاتمه کوي د هغې نه بعد یو لوی ډسکشن شروع دی دا د یوې مور بچوړی و د هغې به په سړه کړېږي دا د یو پلار زوی و چې هغه به پسې خفۍ دومره عمر ته را رسول زه په خپله یو پلار یم د دې ډول نه زه خبر یم او هر هغه کس ته دې نه خبر دی چې پلار دی خوږو کتونکو لږ به په دې باندې د دې به لږ نفسیاتي طور به د دې مسلې موږ جاج اخلو نو داسې کار به کوو چې مظهر آزاد صاحب زموږ سره نن په سټوډیو کې دی هغه یو سایکالوجسټ دی هغه د نفسیاتي مسایلو باندې د ماشومانو رسي مظهر آزاد صاحب زه اول په خپله سټوډیو کې تاسو ته په خیر علي وایم او د دې سره خپل یو لنډ غونته کې تعارف ته د کتونکو سره وکړئ چې بیا دا سلسله په مخکې بوځو. امید د روغ جوړ به ډېره مننه ستاسو زموږ د راغستو لپاره. زما نوم مظهر آزاد دی، زه د سوات اوسېدونکی یم او د انساني نفسیاتو زده کوونکی یم. په هغې کې مې ماسټرز کړی او د هغې سره سره زه په دغه نفسیاتي موضوعاتو باندې په مختلفو اخبارونو ویب سایټس باندې خپله رایم لیکم، مضمونونه لیکم او د هغې سره زه یو سیاسي ورکر هم یم. آزاد صاحب تاسو لږ په دې باندې رڼا وغورځوئ چې دا ماشومان چې په سوشل میډیا دپاره ټیک ټاک چې ورته ویلی شي دا نور کوم پلیټ فارمز چې دي په دې کې د یوې ویډیو دپاره د خپل دونه قیمتي ژوند ولې په خطر کې اچوي؟ تاسو دې له لږ نفسیاتي ټچ ورکوئ. صاحب صاحب څنګه چې تاسو تپوس وکړو چې ماشومان دغه خطرناک کارونه ولې کوي ټیک ټاک د ویډیو دپاره چې د هغې سره د هغو ژوند په خطر کې پرېوځي، په دې کې مختلفې خبرې دي. اولنۍ خبره خو دا ده چې د ټیک ټاک داسې یو اپ دی چې هغه ایج اپروپریټ دی، مطلب د دې ماشومانو د ایج سره برابر دی. په هغې کې زیاتره داسې غیر سنجیده مواد راځي لکه دا ماشومان عمر دومره نه وي چې سنجیده موادو ته هڅه وکړي. نو دغه 15 سیکنډه ویډیو جوړول، د هغې سره مختلف ایکټینګ کول یا هغې سره خبرې کول دا د هغه ماشومانو لپاره ډېر د خوند باعث ګرځي. لکه دغه ماشومانو ته سنجیده ویډیوګانې، سنجیده مواد په دغه عمر کې خوند نه ورکوي، غیر سنجیده او کم نه چې خوند اخیستی شي. نو یوه وجه دغه ده. دویمه وجه دغه ده چې بیا خلک دغه ویډیوګانې ګوري، په دې باندې کمنټس ورکوي، په دې باندې ویوز راځي. دا کوم کس چې دا جوړوي دا هغه ته خوند ورکوي، ډېر زیات خوند ورکوي. لکه دا یو قسم اډکشن شي، څنګه چې سړی د یو شي نشه کوي او هغه ته خوند ورکوي نو هغه شانتې دا هم د یو نشې په شانتې خوند ورکوي. بیا چې څومره د مشهورېدو شوق د چا ډېر زیات وي دومره هغه بیا په خطرناک کارونو کې ځان بوخت کوي، مطلب دومره خطرناک کارونه کوي چې څومره دغه د مشهورېدو شوق سې وایي. نو څنګه چې دغه ماشوم دی ویډیو او بیا دغه د مرګ کیسه ده دغه شانتې نور ماشومان هم کوشش کوي چې داسې خطرناک قسم حرکتونه وکړي او هغه ویډیو وایرل شي او هغه باندې ویوز ډېر راشي او هغه ډېر نور هم مشهوره شي. نو دغه وجوهات دي. مظهر آزاد صاحب تاسو څه ګڼئ چې د دې قسمه فضولیاتو نه یا وچ په وچه چې د ماشومان خپل وخت خرابوي د دې نه د بچ ساتلو دپاره موږ دوی ته څه سرګرمیانې ورکولی شو؟ صاحب صاحب مختلفې طریقې کیدای شي چې په هغه باندې موږ ماشومان د دغه کارونو نه وساتو، دغه کوم غیر ضروري او فضول کارونه چې دي. اولنۍ خبره خو دا ده چې زموږ د خپل ماشوم سره دومره تعلق وي، دومره نږدې تعلق وي چې موږ د هغه سره د اعتماد هغه رشتې چې موږ په دې باندې پوه کولی شو چې یاره د سوشل میډیا یا د ټیک ټاک یا د فیسبوک استعمال ښه استعمال څنګه دی، بد استعمال څنګه دی، ښه استعمال به څنګه کې، بد استعمال به څنګه کې. دویمه خبره به دی چې موږ خپل ماشوم دې ته پرېنږدو چې هغه د دغه سوشل میډیا د ایپس یا د سمارټ فون مثال د ټیک ټاک د دې د نشې ښکار نه شي، مطلب دومره استعمال هغه کوي چې هغې به ځان خلاصولی نه شي. دغه شیز ده چې موږ کم از کم ماشوم پرېنږدو او د هغې نه مخکې هغې ایجوکیټ کړو چې هغه دغه شیز ته ونه رسي. بله خبره دا ده چې موږ خو اکثر ماشومانو ته مشورې ورکوو خو لکه په خپله باندې په هغې باندې عمل نه کوو. که زه په خپله باندې موبایل ډېر زیات استعمالوم ټیک ټاک یا فیسبوک یا ټویټر بل شی او ماشومانو ته هم چې مه استعمالوي نو دا به هېڅ فایده نه کوي. د ماشومانو دپاره به موږ له د یو رول ماډل په طور باندې ځان معرفي کول غواړي چې موږ هغو ته یو رول ماډل په حیثیت کې مخې ته راشو
نو هغه چې موږ ته ګوري که موږ ته وایو هم نه خو هغه به دغه کارونه نه کوي. د ښه والدینو د ښه مشر ورور مشر خور یا داسې تر زوی د هغه په شکل کې ته موږ راشو. بله خبره به دا وي چې اکټیویټیز موږ وایو چې څه قسم اکټیویټیز پکار دي چې موږ ماشومان د دې شي نه وساتو. نو خو مختلف کیدای شي لکه کتابونه ویل شو، مختلفې غیر نصابي سرګرمۍ کول، فزیکل اکټیویټي کول. آزاد صاحب تاسو څه ګڼئ چې د یو پلار په حیثیت زما څه کردار جوړي؟ صاحب صاحب مور پلار خو ډېر ذمهواريانې دي. څنګه تاسو ته مخکې ما وویل چې پکار ده د مور پلار د ماشوم سره د دوستۍ تعلق یو ډېر د ټرسټ، نو پای کې بیا دا مسلې ډېر په اسانه باندې حل کېدای شي. اولنۍ خبره خو به دا وي چې ما مخکې وویل چې د تعلق دومره وي چې ماشوم مور پلار پوه کولی شي چې د ښه استعمال غلط استعمال یا څنګه دا موږ په یو پازیټیو دغه کې استعمال کړو. بله خبره به دا وي چې په ټیک ټاک کې دننه هم لکه داسې فیچرز شته چې هغه موږ کنټرول کړو، لکه د هغې پرایویسي چې هر چا ته دا ویډیوز نه ځي یا که ماشوم استعمالول هم غواړي چې هر چا ته ویډیو نه ځي دغه استعمال کولی شو. بله دا چې سکرین ټایم مطلب ماشوم باندې دومره پابندي چې دومره وخت سمارټ فون استعمال یا استعمال نه، ورځې څومره وخت به استعمالیږي په دغه باندې چې کنټرول وساتي مور پلار. بله دا چې داسې طریقه کیدای شي چې د ماشوم دپاره داسې چې پلان کې ورځ باندې به بیخي د سمارټ فون یا د ټابلیټ یا د کمپیوټر استعمال نه په ورځ باندې منور اکټیویټیز یعنې پرې طریقه باندې به هغه د دې شي نه راوځي. بله دا چې د ماشوم سره تعلق ښیي، بیا دغه موبایل به مور پلار په اسانه اکسس کولی شي، کتلی به شي، نو په هغې به سره په هغه باندې نظر ساتلی کېږي. دا مطلب د ایپ دننه دغه د طریقې دي چې څنګه موږ دغه بیهیویر نه ماشومان وساتو، مور پلار یې وساتي. آزاد صاحب په تلو کې به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه ستاسو ډېر ممنون یم، تاسو ماله پوره ټایم راکوځي. صاحب صاحب ماشومانو ته به زما دغه پیغام وي، ماشومانو ځوانانو ته، چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ یو ښه شی دی خو یو نقصاني شی هم دی. که د هغې استعمال یا ډېر زیات شي یا په غلط طریقه شي، نو کوشش پکار دی چې د دې مثبت استعمال وشي او معنوي استعمال وشي، مطلب مینینګ فول استعمال وشي، چې د غیر ضروري شیانو لپاره استعمال نه شي او دا شیانو لپاره استعمال شي چې هغې نه موږ ته فایدې وي، د هغې نه موږ زده کړې کوو، د هغې نه موږ څه سکلز زده کوو. دویمه خبر دی چې د سوشل میډیا ټولنیز رسنیو لږ تر لږ استعمال وشي. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیک ټاک، سنیپ چیټ دومره ډېر دي چې هغه که موږ هر یو نیم غنټه استعمالو هم پوره 5-6 غنټې اخلي، نو چې څومره لږ استعمال وشي دا به ډېره ښه ځوانانو ته زما دغه پیغام وي چې انسان دغه نشي ښکار نه شي، چې مطلب اډکټډ ورته نه شي، چې د هغې نه بغیر ګزاره نه کېږي یا بل څه، مطلب هر سرګرمي چې کوي خو چې په ذهن کې هغه سوشل میډیا شاته چلېږي چې هلته به څه رواني، چې د دې شي ښکار نه شي. او بله خبر دا ده چې اکثر زمونږ د دې نه دغه دا توقع شي یاره په دې باندې به زه مشهور شم، زما به خلک ډېر زیات وپېژني، ډېر فینس به شي. دا مې یو ښه خبره ده، سړي ته خوند ورکوي. خو مسله دا ده چې د مشهورېدو زما په خیال نقصانات به یې دومره ډېري چې هغه به یې د فایدو نه سیوای. نو ځوانانو ته پیغام دی چې ځان د دې لعنت ته جوړ نه شي او ښه استعمال یې وکړي، لږ استعمال یې وکړي او ځان ته د تکلیف جوړو سبب یې نه کړي. مننه. خوږو کتونکو موږ چې کله واړو یو وړوکی غوندې حکایت ته تاسو وایئ، قصه ورته تاسو وایئ، دا موږ ما په هغه وخت کې د خپلو مشرانو نه اورېدلي وه چې یو سړی مانځه تلو نو هغه د جومات نه بهر یو موږی ټکوو په دې سوچ باندې چې دا څوک راځي منځله هغه به دې موږي ته خپل اس تړي یا خپله څه سورلي چې ورسره خر یا بل څه داسې نور سره د هغه سره څه ځناوري او به دې ته تړي، دی به اودس کوي او ښه په سکون باندې به خپل لمونځ کوي، سهار به یې په دغه ځای ولاړي. بل کس راغی د هغې نه بعد او دغه ټکوهلي موږي ته چې یې وکتل نو دا موږی وایستو. د هغه دا خیال شو چې یاره که دې موږي ته د چا خپاړه مشي په تیاره کې او دی راتاو شي، دی خوږ شي. نو هغه مشرانو به خبره کوله چې د دې دواړو مقصد او نیت نیک و، نو دواړو ته چې کوم دی د هغې پراپر چې څه ثواب څه ورته تاسو وایئ هغه ریوارډ هغه دې دواړو ته میلاویږي. د سوشل میډیا د پلیټفارمز همدغه مثال دی، دغه موږی دی. دې ته به خلک د دې نه به څه خلک چې کوم دی نو فایده چوتوي او څه خلک چې کوم دی نو هغوی په خپل صرف وخت پاس کوي. نو دا خو زموږ په نیتونو باندې ډیپینډ کوي، دا خو زموږ په نیتونو باندې انحصار کوي. نو موږ دا نشو ویلی چې یو شی ټیک دی که غلط دی. ډېر شی څیزونه دي چې هغه چې کوم دی خلکو ته غلط ښکاري. دا یوټیوب دی، د پرونه پورې چې کوم دی
مولوي صاحب زموږ د جومات چې کوم مونږ چې بواړو مونږ به تلو نو به دا د کفر اړه ده خو نه بغیر دا ټي وي نه دا یوټیوب نه بغیر کار نه کیږي که تاسو ګورئ طارق جمیل په حق یوټیوب باندې یو قسمه کار کوي زه په دې یوټیوب بل قسمه کار کوم یو سندرغاړی په بل قسمه کار کوي هر سړی په خپل خپل کار روان کړی دی نو پکار دی چې موږ څیزونو ته لږ کرټیکلی وګورو د یو شي بندول حل نه دی د هغې پازیټیو استعمالول چې کوم دی د هغې موږ پکار دی چې د خپلو ماشومانو لږ تربیت وکړو همدغه سوشل پلیټفارمز چې هغه نن د خلکو ژوند دا سبا ډېر ښه څیزونه له استعمالېدی هم شي که موږ هغوی تربیت وکړله د یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه امجد صاحب له اجازت ورکړئ او په لوی خدای وسپارم